فقیر آباد د کوهاټ غیرو مسلمانانو نارینه او زنانو الله جل جلاله وعم نواله فضل و کرم دے احسان دے چې مونږ او تاسو په داسې مجلس کې شریک شو چې غاد قرآن مجلس دے او پدی محلے او پدی مسجد او پدی کلی کې د الله جل جلاله وعم نواله د کتاب ختم شوه دے په تراویح کې یو خو د خوشحالی خبر ادا دے چې رمضان دے نفلی عبادت په فرض بنے قبلیگی ایو فرض عبادت په اویاو فرض بنے قبلیگی دا خصوصیت رمضان شریف تے چې الله رب العالمین دی امت باندې دا فضل و کرم کړی دی چې دا چې میاشتې نصیب کړی دی چې هغه کې نفلی عبادت په فرضی قبلیږي او همدارنګه یو فرض په اویاو فرض باندې بدلیږي او قبلیږي او بیا دا الله جل جلاله وعم نواله دا فضل و کرم دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل وش په تراویح کې ختم قرآن وش او دا چې میاشتې کې وش چې هغه ډېره بهترینه میاشتې او په دې میاشتې کې الله رب العالمین قرآن پاک نازل کړی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه میاشت چې په دې کې نازل کړی شوی دی قرآن د دې میاشت فضیلت بهترواله په دې قرآن سره الله رب العالمین ګرځولې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تب خصوصاً پر رمضان شریف کې جبرائیل علیہ السلام راتله هغه ته به باقاعده قرآن پاک درس کولو قرآن پاک یې به ورته اوراول او په کوم کال کې چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات کېده نو پاغه رمضان شریف کې دعا ځلې جبرائیل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قرآن پاک اوراوله او درس کړي ورتا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ډېر اخواخه غنله چې بل سو قرآن وای او زی واورم نو ځکه به جبرائیل علیہ السلام راتله او نبی علیہ السلام ته به قرآن اوراول او قرآنی به ورته درس کول او پتی رمضان شریف کې یو عادت شپه ده چې هغه شپه کې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده زر میاشت عبادت یو طرف تا او د هغه شپه عبادت بل طرف تا د دواړه سره برابر دي بلکې هغه هم دا بهتر ده نو مو تاسو ته پکار دي چر روانو شپو کې مو تاسو اټولو شپو اهتمام وکړو خو خاص کر د یو اشتم شپې د رمضان امدرنګي درويشتم شپې د رمضان او پنځويشتم او وشتم نهويشتم د شپې د رمضان خصوصي اهتمام وکوم او په دې شپې کې مو تاسو عبادت وکوم او الله رب العالمین نا مغفرت وغواړم د خپلو ګناوونو معفور زنه وغواړم نو دا به غوره انسان وي بهتر انسان به وي چې په دې شپو کې عبادت وکړي الله رب العالمین رایات کې آزاد وایم چې دا د الله فضل و کرم دی که یو انسان د مسخوتان فرض مونځ وکړي تراویح وکړي امدرنګه څه نفلونه څه عبادت وکي او نور شپه کې اور تعالی جل جلاله توفیق ور نکړي دام د لیلۃ القدر پشپه کې
دا هغه شپې په عبادت کې دا انسان شامل دی او کبیا ټوله شپه عبادت وکي تر راختلو د سبا او د شپې چاودیې پورې نو دا خو ډېر غوره دی او دا ډېر بهتر دی د ما عزتمندو په دې شپې کې صرف عبادت کول دي د دې شپې کتل لازمي نه دي چې سړی وایي چېرې ما لیلة القدر شپه وکته بلکې دې کې صرف ته عبادت کول ضرور دی چې مو تاسو په دې شپې کې عبادت وکوم د الله ذکر وکوم الله را یاد کوم ا د خپلو ګناهونو معافي الله رب العالمین نه وغواړم ځکه چې په دې شپو ورځو کې الله رب العالمین مغفرت کوي رمضان دا درې حصې دی لس ورځې د رحمت دی لس ورځې د مغفرت دی لس ورځې د آزادوالي د جهنم نه دی نو د ما عزتمندو دا سعادت او دا نیکبختی الله رب العالمین دی امت ته ورکړی دی چې هغه امت محمد صلی الله علیه وسلم دی دا مخکې امتونو کې دا ته اجرونه او ثوابونه نه وو لکه څرنګه دی امت باندې الله رب العالمین یو خصوصي فضل او کرم کړی دی چې دی امت ته دا ته شپه ورکړی دی چې په دې شپې کې د زرو میاشتو د عبادت نه قبول شوی عبادت نه په دې شپې کې عبادت کول زیات اجر او ثواب لري دا مخکې امتونو کې نو مخکې امتونو کې ثوابونه کم وو دی امت کې ثوابونه زیات دي کله چې دا آیات نازل شو چې یو سړی یوه نیکي وکړي هغه ته لاس بدلې ملویږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله ته سوال وکړ یا الله ما امت ته نور ثوابم زیات کې نور نیکیم زیات کې الله جل جلاله او فرمایلو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله جل جلاله وعم نواله دا آیات نازل کړه چې هغه کسان چې د الله جل جلاله وعم نواله په لارې کې خپل مال لګوي یوه روپۍ د الله جل جلاله په لارې کې ولګوي د دې داسې مثال دی لکه یوه دانه زمیندار وکړي ډکه زرغون کې په هغه کې اوه ویږي وي او په یوه ویږي کې 100 دانې وي نو مقصد دا چې په یوې نیکۍ باندې به 200 نیکۍ تاسو ته ملویږي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایلو یا الله نور ورته زیات کا نور اجرونه او ثوابونه ورته زیات کا الله جل جلاله او فرمایلو دو چند ورته ملویږي دو چند ثوابونه ورته ملویږي یا الله جل جلاله وعم نواله تا رسول الله صلی الله علیه وسلم درخواست وکړه یا الله نور ورته زیات کا نور نیکی ورته زیات کا دما امتیانو تا الله جل جلاله او فرمایلو دا آیات نازل کا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یقینا اللہ جل جلالہ وعم نواله با صبر کون کیوں تا اجر بغیر د حسابا بغیر د حسابا یو کروڑم کی دیشی بغیر د حسابا یو عرب یو کرب او یو تربم کی دیشی بغیر د حسابا اجر اور توار کی اللہ بغیر د حساب اجر باور کوم ما عزت مندو اغا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو د پرا هر قسم دعاګانې کړي دي هر قسم سوالونه الله ته کړي دي
چې د ما امتیان محروم نشي، د ما امتیان ثواب نه پاتې نشي، د ما امتیانو ته ډېر ډېر اجرونه میلاو شي، ډېر ډېر ثوابونه میلاو شي. د ما امتیانو عمرونه کم دی، زیات نه زیات 100 کاله 80 کاله عمر د دې امت ته، او دا چې شیونه دی امت کې الله رب العالمین راولی گلو چې پاغه کې ډېر ډېر د عمرونو والا عبادت برابر اجر او ثواب ملويږي، لکه لیلۃ القدر شپې کې د زرو میاشتو برابر ثواب ملويږي. زرو میاشتو حساب چې وکې نو ډېر کلونه دی. یو انسان دی چې هغه په هر کال کې په دې میاشتې کې عبادت کوي، نو هغه ته د زرو میاشتو ثواب ملاو شو. په بل کال کې وکي بیا د زرو میاشتو ثواب ملاو شو. 80 کاله وکي 80 کاله د زرو میاشتو ثواب ملاو شو. 40 کاله وکي 40 کاله د زرو میاشتو ثواب ملاو شو. 100 کاله وکي د 100 کالو د زرو میاشتو ثواب ورته ملاو شو. نو په 100 کلونه شي، 100 کلونه. او دا عمر د ما عزتمندو تیریږي، دا انتظار نه کوي. د نوح علیہ السلام تقریباً کم زیات 1400 کاله عمر ہو. چا ورځنه تاسو که نوح علیہ السلام تا خو ډېر عمر تیر ک، 9.5 کاله د دعوت ورک، 9.5 کاله د الله رب العالمین توحید بیان ک، رد شرک توک، خلق ته غیر الله د بندگی نه بچ کو، دعوت ورک، او نور د ډېر وخت عمر دی. نو تا څه دی خپل عمر کې څرنګې په خپل عمر پوه شوې که پوه نه شوې؟ نو نوح علیہ السلام ورته ویلو دومره پوه شوم لکه یو سړی د یو کور په یوې دروازې نه وځي او په بلې دروازې وځي. دومره زه په خپل عمر باندې پوه شوم. ما عزتمندو زندگی ختمیدونکی دی، ژوند ختمیدونکی دی. نه به دا ځواني وي، نه به دا صحت وي، نه به دا دولت وي، نه به دا عمر وي. بیا به اخیر الله رب العالمین سره ملاقات کوم په قیامت کې. او دا څه نه وي چې قیامت کې مو تاسو بیا د نبی صلی الله درخواست لاندې را نشوم چې د دې قرآن متعلق به رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت کوي. دا څه نه وي چې پاغه درخواست لاندې مو تاسو غیر نشوم. الله جل جلاله فرمای هغه درخواست چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت کې خپل امتیانو باندې دایر کوي، استغاثه کوي، فریاد کوي، هغه درخواست قرآن بیان کړی دی. الله جل جلاله فرمای وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ جل جلالہ فرمائی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم با خپل رب ته د قیامت په میدان کې فریادو کی، خپل امت باندې به استغاثه دایر کی، درخواست بدیر کی. سب ہوئے یا رب او زما عزت مندو مسلمانانو دا سے اوریز دے چې پدی اوریز کے بٹول خلق بربندوی، سر توری بوی، پہ ابلا بوی، خلو کے بڈوبی، سوک پدی خنگریو پورے خلو کے ڈوبی، سوک پدی زنگنونو پورے، سوک پدی نوم پورے، سوک پدی ماریے پورے، اٹول بخلو کے ڈوبی. دا سے واخ کے چا ٹول خلق پتنگوی، ٹول با فریاد کئی. تنگ بشی دما عزت مندو ډیر بتنگ شی، لاړ بشی آدم علیہ السلام تب درخواست ورکی یا بابا آدم مونږ د پر الله جل جلالو تسوالو کا چې مونږ سره حساب کتابو کی ډیر تنگ شویو ما. آدم علیہ السلام ورته فرمای دا زما کار نه دی. نوح علیہ السلام تلاړ شي، نوح علیہ السلام تبوار شي،
اب وی چې دا زما کار نه دی ابراهیم علیہ السلام تلار شي اب فرمای چې نور تلار شي او موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام پرې به خلق را ورسیږي څوک به دا خبران نشي منلای چې دیو د پر الله جل جلاله تسوالو کی آخر نبی صلی الله علیه وسلم تبا راشی ټول امتیان ټول قومنا او به فرمای او اخیری نبی محمد صلی الله علیه وسلم مد پر اللہ جل جلالہ تسوالو کچی صاحب کتاب شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا درخواست منظور کی اللہ جل جلالہ تب زمکے بنے پسجدے پریوزی سورے دب پسجدے پروتوے اللہ جل جلالہ بو فرمائی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسکا شفے تو شفا سار درا پورتا کدی زمکنا دتا شفاعت با قبل ولیشی شفاعت شروع کا آخینا بعد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت شروع کیا دما عزت مندو دات سے سخت اوریز ہوئے پدی اوریزی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست ورکیا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا یا اللہ زما قوم زما امتیانو دا قرآن متروک العمل گرزولے و پدی بنے عمل نکول دی طرف تے سوچ نکول دی بنے فیصلے نکولے دینے نصیحت نہ حاصلول دی بندے سوچ و فکر نکول دا درخواست پر نبی علیہ السلام ورکیہ نو گورا چې درخواست ورکون کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی او قبلون کے جج فیصلے کون کے سو کی اللہ وی نو پدی کے دا قبلی دو سشک شوبا رہا اللہ بدا درخواست قبلی تما عزت مندو کلچ قرآن بنے فیصلہ نوی پا قرآن بنے عمل نوی پا قرآن بنے سوچ و فکر نوی قرآن کے تدبر نوی قرآن نہ ہدایت حاصل اول نوی خپلا زندگی ژوند قرآن مطابق نوی پدا سے خلق بندے بو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست ورکئی دا کتاب دا مو تاسو دا پرا شرافت تے دیو مت برا دا عزت تے دا نصیحت تے دا شرافت تے دی پو واجبانی دی امت تا شرافت حاصل شوئے دے لیکن دا کتاب پا دی بانی چا غور و فکر و نک دا کتاب چا زدا نک دی کتاب بانی چا عمل و نک دی کتاب بانی چا سوچ و فکر و غور و نک تما عزت مندو دا چنوی چی مو تاسو بانی اللہ رب العالمین پا قیامات کے فیصلہ نکی مطابق تا درخواست نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دمو تاسو عزت تے شرافت تے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشراف امتی حملت القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ دما امت شرافت و عزت دا حقو خلقو دے چگا دا قرآن حمالاوی قرآن را غستوی دا قرآن تلاوت کئی دا قرآن مانیز دا کئی پا قرآن کے سوچ و فکر و تدبر کئی دا دا ما دا امت شرافت تے دا دا ما دا امت عزت تے دا ما عزت مندو پا دی قرآن کے کلچ دنیا بادا شوی دے زمک اسمنون نو پیداو تر قیامتا پوری څومره انقلابات راځي او تیر شوی دے دا ټول په دی قرآن کې تاریخ لیکل شوی دی چې ځمکه اسمانونه نو پیدا او څرنګه حالاتو آدم علیہ السلام دنیا ته نو راغله پیدا نو شوی څرنګه حالاتو هغه نه مخکې څرنګه حالاتو بیا ورسته څرنګه حالات قیامت نه مخکې تر قیامت پورې به څه حالات وي دا ټول تاریخ په دی قرآن کې لیکل شوی دی پدی کے قصص الاولین والآخرین دی تر قیامت پورے
چې اخیر شپلیه اسرافیل علیہ السلام پوکه ورکی پشپلیه کې په هغه وخت پورې تر جنت او تر دوزخ پورې اټول خبرې دی قران کې بیان دی. افسوس داله چې دا قران نمونه خبره هندو د خپل ګران هغه باندې ځان پوي هندو، عیسائی په خپل کتاب ځان پوي، یهودی په خپل کتاب باندې ځان پوي، اټول خلق خپل کتاب باندې ځان پوي، معنی زده کوي، مطلب یې زده کوي، عبارت یې زده کوي. صرف واحد مسلمان دی چې هغه قرآن طرف ته توجه نشته، قرآن زده کولو ته تیار نه دی، د انګلیش د انګریزي زده کولو ته تیار دی، انجینیر کورس ته تیار دی، ډاکټري کورس ته تیار دی، د پروفیسري کورس ته تیار دی، جرنلی او د گورنلی او د میجری او د کرنیلی کورس ته تیار دی، لیکن د الله رب العالمین کتاب کورس ته نه دی تیار، د الله کتاب زده کولو ته مسلمان نه دی تیار. تمو تاسو خپلو بچیو باندې تعلیم کوم، ایجوکیټډ جوړوم، تعلیم یافته جوړوم، وکالت کورس ور باندې کوم، LLB ور باندې پسوم، پروفیسر یې جوړوم، انجینیر یې جوړوم. تا دا سوچ کړی دی چې د الله کتاب انجینیر یو خپل بچی زه جوړ کم، د خپل کتاب پروفیسر یو بچی جوړ کم، د خپل کتاب ډاکټر یو سړی جوړ کم، یو بچی جوړ کم. دا سوچ ډېر کمو خلکو کې دی. دا بچی به تاسو پکارېږي چې کوم بچی په قرآن کې ماهر وي، دا بچی به د تا پکارېږي چې کوم بچی قرآن زده کړی وي. دی د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامه. هغه څوک چې قرآن لوستلی وي، عمل یې ورباندې کړی وي، اول نام بداوي چې داسې میدان کې چې په هغه کې به ټول سرتوري و بربنډ وي، په هغه میدان کې به د دې مور پلار ته د سرو زرو تاج ورپسار شي، په هغه میدان کې به د دې مور پلار ته د ورېښمو جوړې ور واغستولی شي. یو فخر به کوي، یو خوشحالي به کوي، ټول خلق به ګرمۍ کې وي، د دې مور پلار به د سرو زرو تاج لاندې په سیارې کې وي، ټول خلق به بربنډ وي، د دې مور پلار به د ورېښمو جوړې اغستولی وي. اول دا فخر او شرافت د دې قرآن دی. هغه بچی د پاره چې هغه قرآن ویلی وي، دا اعزاز به مور پلار ته حاصلېږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فما ظنکم بالذی عامل بهذا، تاسو څه ګمان دی په هغه کاري باندې، په هغه سړي باندې چې دا قرآن باندې په خپل عمل کړی، هغه به څومره درجې او مرتبې وي. دا خو صرف مور پلار ته انعام میلاو شه. دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقال لقارئ القرآن، قاری د قرآن، حافظ د قرآن، عالم د قرآن ته به ویلی شي رتل ورتقې، قرآن په مزې مزې باندې لولا، درجې حاصلوه، اخیری درجه به درته هغه وي چې اخیری آیات باندې ته ودرېږې. زما عزتمندو، کله چې قاری صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب قرآن لولي، شپږ زره شپږ سوه شپېته کم زیات آیتونه لولي، په هر آیات باندې به ورته درجه اوچتېږي، مرتبه به ورته ملویږي. ما عزتمندو، قرآن طرف ته توجه پکار دی، قرآن زده کول پکار دی، خپلو بچیو باندې زده کول پکار دی، قرآن په معنو باندې زده کول پکار دی. قرآن دا صرف د الفاظو نوم نه دی، قرآن د الفاظو د معنی دواړو نوم دی. ګوره دې د وجې نه کتابونه وګوره، د اصولو کتابونه څه وایي؟ وهو اسم للنظم والمعنی. دا قرآن د الفاظو د معنو دواړه قرآن دی، دواړه نه مرکب دی قرآن.
दाना چې صرف الفاظ دي، دانا چې صرف معنا دي، الفاظ و معنا به دواړه راواخلې، دیتا قرآن یلی شي، دیتا دا الله کلام یلی شي. صرف الفاظ به اکتفا نه کوي، صرف په معنی به اکتفا نه کوي، الفاظ یې بنز دا کوي، معنی بنز دا کوي، بیا به ور باندې عملم کوي، بیا به دا قرآن تا طرف نه قیامت کې جنگيږي، الله رب العالمین ته به شفاعت کوي. ها القرآن حجت لک، نبی علیہ السلام فرمائی دا قرآن تا دا پر دلیل دے، تا طرف نہ با اللہ سره جنگیږي، اللہ تا بد تا شفاعت کوي، او کبھی دا دی قرآن مخالف ہے او علیکا القرآن حجت لک او علیکا، یا بدا قرآن تا په مقابلے کے راپورته کیږي، تا مخالف پر راپورته کیږي، تا مخالفت کې به جنگیږي. کله چې تا په قرآن عمل نوی کړه دا به د تا مخالفي دي، ته به الله قیامت کې وجود ورکي، خبرې به کوي شي، وجود به ورکي، تا طرف نه به بیا تا باندې و بیا حجت وي، تا سره به جنگیږي بیا. او کته ور باندې عمل وکړي خپلې کې زړه کې دا راواله چې زه به قرآن زده کوم، قرآن باندې به ځان پویوم، قرآن به زه زده کوم، لفظونه به زده کوم، معنی به زده کوم. نن ورځې نه دا اراده وکړه، په دې ارادې باندې کتم مړ شوې نو الله به تا نه بیا تپوس نه کوي، خو اراده به ورته مضبوطه کړي. انشاءالله اراده به ورته کوم که نه چې دا قرآن به مو په الفاظو هم زده کوم، دا قرآن به مو په معنو زده کوم، په تفسیر یې به زده کوم، په دې قرآن باندې به مو عمل هم کوم، په خپلو بچي به هم زده کوم، او دې قرآن کې به سوچ او فکر او تدبر او دې قرآن نه به مو هدایت هم حاصلوو. دا انشاءاللہ دا وعده به وي کله چې ته په داسې اراده کې وفات شوې مړ شوې نو انشاءالله تعالی ته به کامیاب یې، ځکه چې تا یو اراده کړې دی، تا یو اراده کړې دی. انما الاعمال بنیات، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دار مدار د اعمالو په نیت باندې دی. کله چې تا ورته اراده مضبوطه اراده وکړه الله رب العالمین به تا ته د هغې اجر درکوي. اور گورا دا یاد ستا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نیت المؤمن خیر من عمله، دا مومن نیت، دا مومن ارادہ، دا مومن قصد دا زړه دا د عمل د مومن نه بهتر دی. ولې؟ ځکه چې عمل کې کله کله ریا راشي، نیت یو پټ شعر په هغه کې نمود و ریا ناراضي، نو موږ تاسو به انشاءالله دا نیت کوم چې دا قرآن به زده کوم. دا بختور کتاب چې په یو لفظ باندې لس نیکی درته ملويږي، الف لام میم په دې 10 نیکی ملويږي، الف باندې بل نیکی، لام باندې بل نیکی، میم باندې بل نیکی، او بیا چې جدا جدا الفاظ کې الفون بیا دي کې 3 حروف دي، یو الف ته، یو لام د حمزه د، لام میم ف د، الفون په دې 10 نیکی شوي، لامون په دې 10 نیکی شوي، میمون په دې کې 3 حروف دي، په دې 10 نیکی شوي. تا ته څو نیکی ملاو شوي؟ 10 شو، 10 پېته او بیا 10 څومره شوي؟ 80 تقریبا برابري. تا ته 80 نیکی ملاو شوي. اګوره د نیکی خو ډېر ضروري شی دی که نه؟ یوه نیکي به تا قانوني لحاظ سره د الله قانون مطابق دا سړی به ډېر پریشان وي. یوې نیکي پورې خبره درته کوم، پریشان به وي، ګرځي را ګرځي به دا سړی به پلار ته ورشي، پلاره یوه نیکي مقامه دی، اب ورته چې څه خپل کار کوه، مور ته به ورشي، زوی ته به ورشي، خور ته به ورشي، خاوند ته به ورشي، ښځې ته به ورشي، دوست ته به ورشي، خپلو پردي باندې به وګرځېږي چې یوه نیکي کامه دی قانون مطابق چې ما تله صرف درنا شي یوه طرف ته، بس جنت ته زه روان یم، خو صرف یوه نیکي ضرورت دی. د یوې نیکي دومره لوی اهمیت دی چې صرف الف لام میم باندې تا ته تقریبا څه د پاسه 80 نیکي ملویږي، 80 نیکي ملویږي. الله اکبر. نو د یوې نیکي ضرورت ته اوس وګوره،
دا سړی به میدان کې تویږي راتویږي، څوک په نیکي نه ورکوي. نه به مور لور ته ورکوي، نه به لور مور ته ورکوي، نه به پلار زوی ته ورکوي، نه به زوی پلار ته ورکوي، نه به دوست ته ورکوي، نه به ښځه خاوند ته ورکوي، نه به خاوند ښځې ته ورکوي. یوه نیکي به هم نه ورکوي. هغه وایي چې کیدای شي د ما نیکي یې کمې شي، زه بیا څه وکړم، تا باندې د ما کار نشته دی، خپل کار کوه. په دې کې به یو سړی وي، هغه به ګناهګار وي، صرف یوه نیکي به وي. هغه به سوچ کوي چې دا سړی منډې درډې وایي د میدان کې، دا څه شي پریشاني دی ورته. دا ګناهګار به ورته وي دوسته څه چل دی، څه تکلیف دی چې هر سړي ته ورڅې و هغه د مایوس کوي واپس کوي. یاره جی ما یوه نیکي کمه دی، دا نیکي چې ما ته میلاو شي دا تله به درنه شي، زه جنت ته روان یم. آب ورته وي چې سره پروا یې مه کوه مړه، ځه چې جهنم ته روان یې، قانون مطابق یوه نیکي دې سره بس الله رضا دپاره ما دا یوه نیکي تا ته درکړه، لاړ شه دا نیکي د تا شوه. آب لاړ شي الله دلبار کې به پیش شي، تلې کې به وچي، تلې به درنه شي، اب جنت ته لاړ شي. او دا بل سړی چې سخت ګناهګار دی یوه نیکي ورسره وه، خو مشرک نه دی. ګوره ګناهګار دی خو مشرک نه دی، ډېر ګناهګار دی خو مشرک نه دی. نو هغه خو غریب بغیر د نیکیو پاتې شه، خالی پلی پاتې شه. الله جل جلاله رحمت په جوش کې راشي او بوئی چې ته بغیر حساب کتاب ما جنت ته داخل کی دی گناهګار ته وی والے ځکه چې تا اخلاص وکړ، تا ما رضا د پر نیکی ورکا، ما رضا د پر ذا بغیر د حساب کتاب جنت. تعالی دروازه ډېرې کلاوي، ټول دار مدار د ما او تا په نیت باندې دی. هغه نیت برابرو چې زه خو هسې نشم کامیابي دی، خو دا یوه نیکي دي دې سړي ته یې به ورکړم چې دې سړي ښېګړه وشي الله رضا دپاره. الله رب العالمین دواړه یو قانون مطابق جنت ته بوته، او دا بل چې و دي د الله رضا مطلب هغه الله رب العالمین د رضا او د نیت ته وجه نه جنت ته بوت. زما عزتمندو د یوې نیکي به والله العظیم ډېر لوی اهمیت وي قیامت کې. څومره نیکي یې کوی شو، څومره ښه کارونه کوی شو، څومره صدقې کوی شو، څومره نوافل کوی شو، څومره د الله عبادت کوی شو، کسر ما کو کوتهی ما کو کوی دا د الله دلبار کې جمع کېږي، سستی ما کوه. ګوره یو د جمع لمونځ 28 درجې دي. نو ته چې کور کې لمونځ وکړې نو هغه یو لمونځ شه، او چې مسجد ته راشې نو هغه 28 لمونځونه شو. او بیا چې رمضان کې وکړې نو 28 لمونځونه یو 70 کې زر بار کا، 28 تا 70 کې زر بار کا، څو لمونځونه شو. الله اکبر. دا چې هر یو لمونځ 15 وخته ته په جامع سره کوي، د هر یو لمونځ 28 درجې دي. د ما عزتمندو بیا 28 تا بیا په 70 کې ضرب ورکوه، نیکي دې وروره حاصلوئ، ټکوري ورځنه ډاکوه، بوري ورځنه ډاکوه، او قیامت ته پرې ذخیره جوړوه. الله دې مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي چې مو تاسو د الله رب العالمین په کتاب عمل وکړو او په اخلاص سره دعا وکړئ. څه بیماران دي او په دې محلې کلي کې د سید کریم حاجي ځای غالبا ادریس نامه دی، هغه بیمار دی او سخت بیمار دی. الله رب العالمین ته ایوب علیہ السلام دا 1300 کالو بیمار جوړ کړو، الله رب العالمین د ادریس جوړ کا، الله رب العالمین نور بیماران جوړ کا. څومره مسلمانان بیماران دي اسپیټالونو کې کورونو کې دی، الله رب العالمین تی جوړ کا. الله رب العالمین بیمار پر ډېر تکلیفونه وي، مور پلار ته تکلیفي، محلې کلی ته تکلیفي، الله رب العالمین تی جوړ کا. مو دوره طاقت نشتا، مو دوره زورور نیو، مو دوره زړور نیوم، یا الله مو باندې امتحانات مراولا. الله رب العالمین امتحاناتو نه وسته مو پیلېږو، مو دوره تکړه نیوم، الله رب العالمین مشکلات حل کا. د چا غربت وي، غریبانۍ وي، بیروزګاري وي، الله رب العالمین قرضې وي، خپلو خزانونه یې پوره کا. یا الله تا خزانو کې کمی نشته، الله رب العالمین خپل خزانه مسلمانانو باندې کلاو کا. یا الله مسلمانان یهودو نصاراو ته ما متزوا، یا الله یهودو نصاراو ته ما محتاج کوا، الله رب العالمین غیرو ته ما محتاج کوا. الله مسلمانانو سره خپل مدد وکا، الله مسلمانانو سره خپل خزانه کلاو کا.
مسلمانانو تر خپل خزانونو مدد وکا الله جیلونو کې مسلمانان دي بے گناہ قید دي الله رب العالمین تی آزاد کا خپل بچیو سره ملکتونه وکا الله رب العالمین مشکلات حل کا الله رب العالمین د کوم اختلافات د ملک را روان دي د ملک ته ورانی دو خطر ده الله رب العالمین بیرونی قوتونه لګیا دي ملک خرابای مسلمانان پریشانای الله د دې ملک حفاظت وکا الله رب العالمین د دې ملک ته سرحدونه حفاظت وکا د دین او د اسلام حفاظت وکا الله رب العالمین دا ملک دا پاکستان د اسلام یو لوی کلا ده د اسلام یو لوی کارخانه ده الله د دې حفاظت وکا الله رب العالمین تی پخپل حفاظت وکا الله د دې ملک وجود په لا اله الا الله باندې شوی دی د دې مقصد لا اله الا الله دی الله رب العالمین د دې حفاظت وکا الله رب العالمین څومره مردگان مسلمانان دي د آدم علی السلام زمانه نه تر نن زمانه پورې دا ټول مغفرت وکا د مو والدین د تاسو والدین امدرنګ استادان مشران ټول وبخا نارینا زنانه وبخا الله د کوم ختم قرآن وشو مو د ټولو طرفنا د دې ختم قرآن ثوابونه الله رب العالمین ټولو مردگانو مسلمانانو ته ورسول کا الله جنتونه نصیب کا الله عذابونو نه اخلاص کا مشکلات حل کا جنتونه نصیب کا سبحانك اللهم وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم